زمونږ صرف اصلاح کول دي او خپله خبره بل ته رسول دي. د احنافو نه علاوه د علماء دیوبند نه علاوه په چا پسې مونځ مه کوئ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن الأمة الخطأ والنسيان. محترمو د 13 جمعه باندې زمانہ د یو سوال په جواب کې غلطی شوی وه. انسان کمزوری دی او غلطی ترې نه کیږي. نو هغه زمونږ یو ملګري چې د هغه نوم رضوان الله رضوان صاحب دی، هغه غلطي د هغې نشاندهي وکړه او بیا هغه نورو خلکو هم هغه وکتله. نو غلطي دا وه چې ما نه د هلکانو تپوس وکړو چې یو فرقې لیکلې وه چې په دې پسې مونځ کېږي که نه کېږي. نو زما طریقه دا ده چې زه د یو فرقې نوم نه علم، د یو ډلې نوم نه علم، هغې نه خفګان جوړېږي. نو ما الفاظ په دې طریقې وي چې د اهل سنت والجماعت نه بغیر په بل چا پسې مونځ نه کېږي. او اهل سنت والجماعت زموږ په دې وطن کې چې څومره مسلمانان دي او د هر مکتبه فکر سره تعلق لري نو هغې ته اهل سنت والجماعت وایي. ما د خولې نه ټکې دا وتی و چې علماء دیوبند نه علاوه نو زما د مقصد دا و چې اهل سنت والجماعت خو غیر ارادي طور دیتا د مولیانو په اصطلاح کې سبقت لسانی وي او موږ عام خلک وي خوله مې خطا شوه. نو دا کومو کسانو چې دا کتلی دی او هغوی زړه ته پې درد رسېدلی دی چې ګینې یاره موږ خو د فلانۍ دغه مسلک سره تعلق لرو، موږ د فلاني مسلک سره تعلق لرو، نو هغوی ته پې درد رسېدلی. نو زه خو اول د هغوی نه معافي غواړم ځکه چې د هغوی دا خیال دی چې دا د قصدن عمدن گویا مخالفت کړی. نه، ما قصدن عمدن مخالفت بالکل نه دی کړی. په غلطۍ زمانه په خطا زمانه دا لفظ وتی دی او نور مسله دا ده چې په اهل سنت والجماعت پسې چې څوک هم دي هغې پسې مونځ باقاعده ته ورباندې کیږي. او البته یوه ګیله ترې کومه چې بعضې ملګرو پکې سکنځل ویل دا هم لیکلي دي که نه. نو خیر دی هغې به جذباتو کې راغلي، اصل دونه خبره نه ده، په هغه کنځلو باندې ورته ما معافي کړې ده ځکه چې غلطي باندې شوی وه. نو د هغې دا خیال و چې دا خو د ښه د قصده ویلي، نه ما د قصده نه دي ویلي. دا سوال درته جواب درته بیا دوباره کومه چې علماء دیوبند په ځای زما د خولې نه اهل سنت والجماعت ویل پکارو، ما د هغې په ځای علماء دیوبند ویلي دي. نو بهی څوک به د علماء دیوبند سره په مسلک کې یوي، څوک به یو نه کمی بیشي او دا اختلاف رای د هر چا چې مسلمان بنده قدرم دی، کافر نه دی. دا خو ما بار بار ویلی دي چې یو سړی دی ګیره خریلی دی خو هغه له الحمد قل هو ښه ورځي، بل سړی دی ښه ښکلې غټه ګیرې ده خو الحمد قل هو له صحیح نه ورځي. نو دغه بل سړی مخکې کوي مانځه ته. نو دا عذر په بنیاد باندې دا خبره ما وکړله او زه دا درخواست کوم دغه ملګرو ته چا چې دغه مخکینی زما د غلطۍ هغه کلیپ هغه خور کړی دی، نو اوس ورته دا درخواست کوم چې دغه کلیپ چې کوم دی هغه ختم کی او دا کلیپ چې کوم دی نو خور کی. او زه پې خوشحاله هم شوم په دې خبره. ما ته دا پته ولګېده چې زمونږ دا پروګرام چې دا دلته کې د هلکان دا ریکارډینګ کوي دا ګوري خلک، که دا یې نه کتی نو بیا به زما د غلطۍ څه پته لګېدلی وی. نو زه د هغه ملګرو شکریه ادا کوم چې چا ما ته د غلطۍ نشاندهي وکړله، الله دې هغوی له اجر ورکړي. او آیندم زه درخواست کوم که زمانه
داسې په جواب کې غلطي وشي نو زه نه پیغمبر یم نه فرشته یم او نه داسې یو عظیم الشان علامه د زمانې یم چې ګنې یاره دعوه کومه انسان یم غلطي رانه کېږي که کومه غلطي شوي نو هغه غلطي زه معافي غواړم او آینده هم زه د دې خبرې خیال کومه چې دا فکر به کوم چې انشاءالله دا غلطي به نه کېږي او چې وشي نو تاسو ما ته ډایرکټ په ټلیفون باندې وایې چې بای دا خبره دې غلطه کړې زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم